السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول په ټیک ټاک او په خیریت به یې. نننی ټاپک زمونږه پایوټ ټیبل باره کې دی چې پایوټ ټیبل په ایم ایس ایکسل کې مونږ څنګه یوز کوو او د دې څه فایدې دي. نو راځئ چې په دې ټاپک باندې کار شروع کړو. دا ما سره یو سمپل ډیټا ده چې په دې کې سیل ډیټ دی، بیا د هغې میاشت ده، او چې کم پروډکټ سیل شوی دی د هغې نوم دی، کم ریجن کې سیل شوی دی، سیل پرسن نوم څه دی، او د دې پروډکټ په دې وخت کې پرایس څه و، دا به پرې وباسو. څومره یونټ یا څومره څیزونه د سیل کړي دي په دې پروډکټ نیم په هیډ کې، او ټوټل اماونټ د دې څه راځي. نو دا یو ډیټا ده او دا ډیټا به مونږ د دې نه پایوټ ټیبل جوړو. اول خو په دې کې یو ماینر څه چینجز وکړو. ما دا دوه کالمه بلینک پاتې کړي دي، ما چې په دې کې زه څه فارمولې ولګوم، نو تاسو به د دې ویډیو په واسطه سره هغه فارمولې هم زده کوئ. اول خو دې ته وګوره چې ما دا دلته ډیټ لیکلی دی، دلته د دې میاشت په خپله راغلی ده. دا څنګه راغلی ده؟ ما یې سمپل از ایکول ټو کړی دی دا ډیټ، او دا ډیټ چې زه فارمیټ سیل ته لاړم او کسټم ته لاړم او صرف دلته مې ایم ولیکله، لکه زه فار ایگزامپل 2M ولیکله، نو صرف دلته په ډیسیمل کې هغه منت راځي. خو چې 3M ولیکلو نو په مطلب شارټ فارم کې هغه د میاشتې نوم راځي. خو چې 4M ولیکلو نو بیا په فول فارم کې راځي. نو ما له صرف دا دې فارمیټ کې پکار دی. نو اول ما دا ولیکو دا، او ډبل کلیک مې کړو، نو دا څومره سیل چې د دې میاشتې دی په خپله راوباسه دی. اوس په زه څه کومه، په دې به سمپل زه کلیک کړم او دې نه به فلټر جوړ کړم. نو چې زه فرض کړه سارټینګ کوم یا زه څه ګورم، نو دا ماته په هغه ایئر کې میاشت د هغه حساب سره جوړېږي. اوس سیل پرایس د دې سره، نو زه به اول دا پروډکټ وګورم، ځکه چې دا زه ډیټا سټارټینګ نه سیټ کوم، نو زه به د دې اول پرایس لیست معلوموم چې ماته اټومیټیکه پرایس لیست راځي. دلته ما سمپل کاپي کو او زه لاړم د دې ډوپلیکیټس په لرګو ډیټا ته به لاړ شو، او په دې کې چې کوم ریموو ډوپلیکیټس په کلیک کړم، او دوی وایي چې لکه په دې کالم کې تو کې نو اوکې به ووایم، او دغه حساب سره به دا سی پی یو اوس ما سره دا ایټم دی، فار ایگزامپل 13 ایټم دی. نو دې پرایس به جوړ کړو. پین ډرایو به 150 روپۍ ولیکو. بس دا یو مثال دی که نه، تاسو د دې نه زده کړه وکړئ. بورډ فار ایگزامپل په 1200 دی، مارکر په 250 دی، او لیپټاپ په واچو زموږ چې دې پروډکټ کې لیپټاپ په 8000 دی، په پروجیکټر په 5000 واچو. دا آسان دې سویچ چې کوم دی دا په 700 واچو، چې کیبورډ به په 350. داسې مطلب داسې دا یو څو پرایس لیست پر دې جوړ کړو که نه، چې په دې حساب سره به موږ جوړ کړو، او بیا به د هغې سره لینک کړو. دا لیست ما جوړ کړو، او دا به زه اوس لینک به کوم دی سره څنګه به لینک کوم، دې کې به مونږ ویلو که فارمول ولګو. ویلو کپ کې به دا زه لینک کوم، خو په دې کې احتیاط دا کوئ چې دا سپیلینګ او ستاسو د پرایس لیست دا سپیلینګ دا یې وي. دا ټول ما سلیکټ کړو، F4 فنکشن کې دا ما راکړو، او دغه حساب سره دویم کالم دی، او پارس ما سلیکټ کړو. د ویډیو په باره کې ما ویډیوګانې ډېرې جوړې کړي، تاسو کتلی شئ نور ډیټیل کې. چې دلته سمپل ډبل کلیک کوم، د دې
پر یونټ پرایس په خپل راغلی ټول باندې اپلای شو کته شي تاسو اوس په څه کوم باندې ټوټل اماونټ چې دا پرایس ته یو پروډکټ دی دا 12 په سی پی یوز خرڅ کړي دي په ویسټ ریجن کې را دي ټوټل اماونټ په سره راځي نو زه به دا ضرب دا کوم دې ټوټل اماونټ دا راغلی او ډبل کلیک وکړم نو بس دا په ټولو باندې اپلای شي ښه دا ډیټا جوړه شوه اوس په دا زه سیو کوم چې دا سیو شي ما سره ځکه چې په دې کې زه کار کوم چې دا ما سره په ډیسکټاپ باندې یو ځای کې زه سیو کوم دې له به زه نوم ورکړم پیوټ ټیبل صحیح شو ښه اوس په دا د دې ډیټا موږ سمریانې روباسو سمری دپاره موږ پیوټ فنکشن استعمالو دا پیوټ ټیبل شروع کېدو نه مخکې به درته د دې یو څو خصوصیات ویم فایدې چې دا ولې موږ استعمالوو نو پیوټ ټیبل چې کوم دا عام ټیبل په نسبت دا فلیکسیبل دي لکه عام ټیبل چې کوم لکه دا اوس ټیبل دی دا فلیکسیبل نه دا فکس دی د دې چې پرس که ما په دې ځای کې کوم انټري کړې بس دا په دې ځای کې فکس شوې ده او څنګه چې په کم کالم روز کې کم دی دې کې زه چینجز کوم نو بیا به زه ټوله ډیټا د هغې سیریل وایز حساب سره چینج کوم نو دا فکس ده دا یو ټیبل دی دا فکس ده خو چې دونه زه په یو ټیبل جوړ کړم نو هغه به فکس دی هغه به هغې کې تو کار کولی شي هغه به ویریبل دي هغه به لکه سمري کم قسم د هغې جوړی که هغه ته پروډکټ نیم وایز جوړی ریجن وایز جوړی سیل پرسن وایز جوړی یا ډیټ وایز جوړی منت وایز جوړی نو هغه فلیکسیبل دي هغې کې تو کار کولی شي ښه په دې کې دویم فایده دا ده چې تاسو د عام ټیبل چې کوم دی نارمل ټیبل چې ورته موږ وایو دا تاسو دا چې دې کې ګوره دا تاسو د ټوله ډیټا درکوي چې ګورئ نو په دې کې د ډے 1 نه واره تر ډے انډه پورې ټوله ډیټا دې کې پرته وي هول ډیټا تاسو ته درکوي خو کو تاسو د دې نه پیوټ ټیبل جوړ کړئ نو هغه به د دې ډیټا سمرایز ډیټا تاسو ته درکوي هغه به سمري په شکل کې او سمرایز ډیټا به درکوي نو په دې کې دویم فرق دا دی فایده یې دا ده چې هغه هر څه سمرایز کړي او تاسو د یو ښه ایمیج مخامخ درکړي یو ښه پکچر درکړي چې تاسو مطلب سیل وایز یا پروډکټ وایز یا منت وایز څه حساب سره ستاسو سیل دی او کم ځای کې تاسو لکه روان یې نو هغه حساب سره سمري جوړی سمرایز ډیټا تاسو ته درکوي ښه اوس زه پیوټ ټیبل د دې نه جوړوم پیوټ ټیبل جوړېدو نه مخکې به دا پوینټ هم ځان سره ولیکئ چې تاسو به د خپله ټوله ډیټا چک کړئ چې په دې کې څه بلینک کالم نه یا بلینک څه ډیټا پکې نه نو بلینک ډیټا به د دې نه ختمه کړئ هغه ډیټا به خپل کریکټ کړئ او دویمه دا چې تاسو به په دې لکه دا اوس ټیبل دی زموږ د ایچه پورې نو زه به په دې کې انسایډ هر یو سیل کې چې یو ځای کې زه کلیک وکړم نو هله به پیوټ ټیبل ته ځم نو جوړېږي به نو او بیا اټومیټیکلي دا ډیټا په خپله راخلي ښه نو پیوټ ټیبل چې جوړو نو موږ به لاړ شو دلته موږ کلیک کړی دی انسرټ ته په دې کې دوه آپشن دي یو ریکمنډډ پیوټ ټیبلز یو صرف سمپل پیوټ ټیبل سمپل پیوټ ټیبل کې چې زه کله پیوټ ټیبل سره کوم نو زه به ډیټا په دې کې مینول دغه کوم او چې ریکمنډډ کې زه سره کوم نو او بیا ته ما ته یو قسم د یو څو سمریانې وښیي کوم چې دا اټومیټیکلي راځي لکه دا اوس پهله سمري ده ریجن وایز روباسرې ده دویمه سمري روباسرې ده دا ریجن وایز ده خو دا یونټ وایز ده درېیمه سمري ده سیل پرسن وایز ده او بیا د پروډکټ وایز ده داسې حساب سره بیا د دې اماونټ وایز راغلی ده دا سمریانې یو قسم د ریکمنډډ ما ته ښایي نو دا هم زه سلیکټ کولی شم او که فرض که دا زه نه سلیکټ کوم نو زه به ډایرکټ لاړ شم انسرټ ته او پیوټ ټیبل ته به لاړ شم نو دا ما ته اوس دوه کوېسچنې کوي پهله کوېسچن دا وایي چې تاسو د دې رینج د ټیبل رینج سلیکټ کړئ نو رینج که تاسو وګورئ دا یو ډانسنګ روز روان دی یا ډانسنګ دغه جوړ شوی دی یو سلیکشن شوی دی په خپله اټومیټیکلي
چې تاسو ته وایي چې یاره دا پیوټ ټیبل به هم د دې ډیټا نه تاسو د سمریانې جوړئ یا تاسو له به ډیټا جوړئ، نو دا اتوماتیکلی په خپله راشي. خو دا نه راغلی نو تاسو به په خپله سلیکشن دی کې وکړئ، او به تاسو دا ټول ریموو کړئ او داسې ټول به سلیکټ کړئ. بیا به دویم کوېسچن دا مانه تپوس کوي چې لکه تو دا پیوټ ټیبل چې دلته زه نیو ورکشیټ کې لکه دلته بل ورکشیټ په خپله اتوماتیک جوړ شي او په هغې کې د دې سمریانې راولي پیوټ ټیبل جوړوي، او که نه په دې ایګزسټنګ ورکشیټ کې ما ته یو ځای وښایه چې دا زه کلیک کړم نو بیا وایي چې لکه د دې سلیکشن دا دی په خپل وشو، وایي چې لکه په دې کې یو ځای موږ ته وښایه لکه فار ایګزامپل دا ځای شو، نو دا دلته د دې هغه سیل ریفرنس راغلی، نو دلته چې زه اوکې وکړم نو دا پیوټ ټیبل به دلته په خپله جوړ شي. نو که دلته یې جوړوئ او که نه نیو ورکشیټ په دې کې اتوماتیک خپله جوړ شي، چې زه اوکې وکړم نو دلته به نیو ورکشیټ جوړ شي. نو زه سپوز نیو ورکشیټ جوړوم، زه به دلته سمپل اوکې وکړم، دا ودین سیکنډ کې تاسو ته هول پیوټ ټیبل راغلی. دې له به مونږ نوم ورکړو پیوټ ټیبل 1 یا 2 چې لکه یا سمري 1 شو، خو نوم به ورکړو دې له تاسو نوم ورکولی شئ. صحیح شو. اوس چې دا زه کلیک کړم په دې کې مانه مخامخ چې کوم آپشن ما ته راځي دا بلینک پیوټ ټیبل دی، تاسو وګورئ په دلته هېڅ څه نه راځي، څه ډیټا نه راځي. اوس په دا زه بیلډ کوم، خو تاسو ریکمنډډ پیوټ ټیبل ته کتلی وو هغې کې سمرایز ډیټیل مخکې نه راځي، یو څو سمري یو څو پیوټ ټیبل یو ټیمپلیټس اتوماتیک راځي، خو په دې کې به خپل حساب سره زه جوړوم. دا ما ته وایي چې پیوټ ټیبل فیلډز دا د دې سیټ اپ دی. پیوټ ټیبل فیلډز کې بیا سلیکشن دا کوي چې د دې تو دا بره چې دا کم اول راشي که نه دا اصل کې دا کالم هیډینګز دي. کالم هیډینګ څنګه وي دا څومره سلیکشن چې موږ کړی لکه سیل ډیټ دا اتوماتیکلی د پیوټ ټیبل دا پیله رو نه ده، دا یا د دې کالم چې دا ډیټا کم هیډینګز دي هغه یې واخیستل او د هغې نه جوړ کړو دلته د دې پیوټ ټیبل فیلډ. نو دا فیلډ چې کوم دي دا د دې ځای نه راځي، د دې د هیډینګ نه، نو دا یې واخیستو. اوس د هغې حساب سره ځکه چې موږ سره دا ډیټا چې کومه پرته ده نو په دې کې فلټرز دي، بیا په دې کې اماونټ لکه ډیسیملز دي، اماونټ دي، او بیا په دې کې روز دي او کالمز دي. نو په دې کې څلور څیزونه دي او څلور حساب سره آپشن چې کوم دي دی موږ نه تپوس کوي. لکه فلټر په دې کې فلټرنګ څه کم کول غواړي، بیا د دې کالم کې چې دا ډیټا موږ سلیکشن کوو نو په دې په کالم په حساب سره به کومه ډیټا راوستل غواړي، او د دې روز په حساب سره به کومه ډیټا راوستل غواړي، او ویلیوز چې کم کلکولیشن تو کې یا د څه ویلیوز سمري راولي. ویلیوز خو فار ایگزامپل اماونټ هم کېدی شي، یونټس هم کېدی شي، نمبر آف ډیز هم کېدی شي، منت هم کېدی شي، او کاونټ هم کېدی شي. نو هغه ویلیوز به له څه راولي لکه سمري کم ویلیوز کې ته جوړوي. نو زه به اول سټارټ والم، پهلا اگزامپل به جوړ کړو چې یاره فار ایگزامپل زه یو سټارټ والم چې دی کې لکه پهلا سمري څنګه جوړه کړم. زه سپوز ریجن وایز یو ډیټا راوباسم، اول به زه څه وکړم چې د ډیټا نه به دغه زه لرکړم چې یاره دا ځای کلیر شي، دا ګریډس نه دي ګریډ لاین دا ما لرکړو چې دا ما ته بلینک شي که نه، چې ما ته صرف د پیوټ ټیبل هغه هر څه ښکاري. دا پیوټ ټیبل کې فار ایگزامپل زه ریجن وایز ډیټا راوباسم، نو ریجن زه په روز کې اچوم، نو دا ریجن چې ما روز کې کوم نو دا د ریجن هغه کومه ډیټا چې کوم دا د روز یو هیډینګ جوړ شو، روز وایز هیډینګ جوړ شو، دلته ما روز کې دا پیسټ کو یا دا ما دلته راواچو نو دا روز وایز هیډینګ جوړ شو. کو پرس که دا ریجن ما کالم وایز هیډینګز جوړول غواړم چې دلته ما کلیک کوم دا بیا کالم وایز هیډینګ جوړ شو. نو فار ایگزامپل زه دلته روز کې ما دا واچو او زه بیا وایم چې یاره سیل پرسن کم ریجن کې کم څومره کار کړی دی. نو دا اوس د دې دوه پارټیشن چې کوم دي هغې کې مونږ کار وکړو. نو ریجن وایز هیډینګ دا چې ما روز کې سلیکټ کړو نو ریجن وایز د دې روز هیډینګ وشو،
او چې دا ما کالم کې واچو نو کالم کې د دې سلیکشن کالم وایز هیډینګ وشو. اوس په دې کې دوه آپشن نور دي. دا ویلیوز غواړي. ویلیوز کې یاد ساتئ چې په دې کې صرف ډیسیمل یا نمبرز کاونټ کیږي، په دې کې نور څه نه کاونټ کیږي. نو زه به نمبرز چې کم د حساب سره زه کلکولیشن کوم. فار ایگزامپل زه ګورم چې دا ټوټل اماونټ څومره دغه کړی دی، چې دا زه دلته صرف کلیک کړم نو ویدن سیکنډ به راځي سمري دا جوړه کړي چې بھائی ګرینډ ټوټل د دې دا دی او د ایسټ ریجن کې د سیلمین دومره اماونټ لکه سیل کړی دی. اوس که پرس کا دا ماته ډېر لینتي ښکاري، زه وایم چې یاره دا سیل ریجن وایز د کالم کې راشي او سیل پرسن دی لاندې باټم روز کې راشي. دا به زه دلته سمپلی حکم او ریجن نیم به په کالم کې هیډینګ کې واچوم. اوس وګورئ دا ریجن نیم په کالم هیډینګز کې راغلی او دا سیل پرسن چې کوم دی هغه په رو هیډینګز کې راغلل. نو څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل چې د نارمل ټیبل او د پایوټ ټیبل په بیس کې دا ډیفرنس دی چې پایوټ ټیبل فلیکسیبل دی. دا اوس فلیکسیبل مینز دا دی چې لکه زه په دې کې څه چینجز کوم دا چینجز کې، او نارمل ټیبل کې موږ داسې چینجز نشو کولی. او دا یې ډېره غټه فایده دی. او دویمه فایده د دې دا ده چې دا سمري جوړوي او ټول هر څه په خپله کلکولیشن وکړي. اوس دا تاسو ته وایي په دې ویډیوز کې چې دا موږ د دې ټوټل اماونټ سمري سم جوړ کړی، سم کې مو راوستی. که فرض که دا زه په دې کې څه چینجز کول غواړم یا کاونټ یا ایوریج یا میکسیمم مینیمم ته راولم نو هغې کې بیا زه دلته چینجز کولی شم. فلحال دا سم کې راوستو. اوس که زه وایم چې یاره دا خو د یونټ څومره سیل کړي دي، دا هسې دغه څومره حساب سره سیل کړی نو هغې سمري هم راتلی شي. او که زه ووایم چې یاره دا ریجن حساب سره زه نه کوم او زه د پروډکټ حساب سره کوم نو بیا هم د پروډکټ نوم د حساب سره چې یاره د څه خرڅ کړي دي او څومره حساب سره خرڅ کړي. دلته به راشي یونټ، لکه د دې مثال دا دی چې د امیر مارکر چې 184 خرڅ کړي دي دا او ټوټل د دومره دغه جوړېږي. اوس که وایم چې یاره د دې اماونټ هم روباسي، لکه دا یونټ خرڅ کړي دي خو د دې اماونټ هم ټوټل ماته د روباسي، نو ټوټل اماونټ په لاندې دی دا کې صرف ډریګ کړم. نو اوس وګورئ دا د دې سیل پرسن د حساب سره دا 2 سمریانې روباسلې. دا وایي چې لکه فرض کا دا مارکر چې 184 نمبرز خرڅ کړي دي او د هغې اماونټ دا دی او بیا د دې ټوټل اماونټ دا دی، ټوټل نمبر اف یونټس دا دي او د هغې سیل دغه دا دی، سیل اماونټ دا دی. نو د دې دواړو سمریانې روباسلې. خو زه صرف اماونټ راوستل غواړم نو سمپلي دا به ډریګ آوټ کړم د دې سلیکشن کرایټیریا نه. اوس که فرض که زه وایم چې یاره سیل پرسن وایز دی ماته نه ښایي، ریجن وایز دی ماته ډیټا وښیي، زه به ریجن دلته سلیکټ کړم. یا زه وایم چې یاره ریجن پروډکټ وایز ماته صرف سمري راشي، ریجن وایز دی نه راځي نو صرف په پروډکټ وایز به د دې سمري راشي. او چې ریجن پکې اچوم نو ریجن هم پکې حساب سره جوړ شي. اوس زه وایم چې دا فلټر د آپشن زه استعمال کړم د منت وایز، لکه دا خو هول اییر ډیټا ښایي، زه به دلته منت راولم او منت حساب سره به د دې سلیکشن وکړم. یا د ډیټ حساب سره هم تاسو کولی شئ، ډیټ وایز حساب هم تاسو کولی شئ چې یاره ډیټ حساب سره فار ایگزامپل زه دلته ډیټ جوړ کړم په پیله ډیټ باندې چا څه خرڅ کړي دي. یا زه وایم چې یاره دا یو څو ډیټونه سلیکټ کړم او د دې حساب سره څه سمري راغلی ده نو موږ ته دا ښایي. دا فلټر کېږي. یا فرض که سیل فلټر نه لګوم او زه وایم چې د سیل پرسن حساب سره ماته وښایي چې لکه دا ټول پروډکټ دي او په دې کې سیل فرض که امیر څه خرڅ کړي دي دا دې فلټر جوړ شو چې امیر په دې ریجن کې دا څیزونه خرڅ کړي د هغې اماونټ دا دی. دغه شان فلټر بل پکې ولګوم دا بیا افتخار حساب سره راغلی ټول، یا 2 کسانو سلیکټ کوم بیا ټولو حساب دواړه بیا یو ځای دوی د پایوټ ټیبل یې دواړه سمرایز کړي.
دغه شان مختلف په حساب سره د سمري جوړیږي. اوس په دې کې به یو بل مثال هم ورکو. په دې کې ما څه چینجز وکړو ځکه چې دې کې ما چې کوم د منت آپشن ما ډایرکټ دی دا په پراپرټیز کې د دې سلیکشن کړو. اوس په دې کې ما د منت فارموله ولګوله یا ډېره سمپل ده. ما چې د دې منت وایز سمري هم راځي. وختي به ما ټرای وکړه خو هغه ډیټ وایز راتله. نو چې اوس زه سمري راوباسم نو چې سمپل دلته وګورم چې یاره دا ټوټل اماونټ دی او دلته زه ورکړم چې یاره د دې روز چې هیډینګس کوم دي نو هغه پروډکټ وایز هم راشي او منت وایز هم راشي. نو دا اوس منت وایز ما ته سمري راولي چې دا زه منت وایز دلته راولم نو دا ما ته وګوره په دې کې منت وایز هم سمري راغله چې په دې کې دا ایټم څومره خرڅ شوي دي. اوس که زه ویم چې یاره دا ایټم چې کوم خرڅ شوي دي دا چا څومره خرڅ کړي نو په فرض که پروډکټ ته زه لرکم او سیل پرسن حساب سره زه د دې ډیټیل راوباسم یا د ریجن د حساب سره راوباسم. دا ریجن وایز سمري شوه یا ریجن د حساب سره زه نه راوباسم او د سیل پرسن د حساب سره سیل پرسن د حساب سره زه راوباسم. دلته به سمپل سیل پرسن دا کوم سیل پر حساب سره چې په کومه میاشت کې څومره سیل دا کړی دی. اوس که دې کې فرض که موږ وایو چې یاره دا کس په دې میاشت کې ریجن وایز څومره پیرې تللی ده، څومره ویزټس کړي دي، دا به څنګه راوباسو؟ نو هغه به داسې راوباسو چې دا منت حساب به موږ لرې کړو او موږ به دلته ریجن واچو. دلته به زه کوم ریجن یا دې کې به سمپل وګورو چې ریجن نیم او دا سیل پرسن په دې ریجن ته څومره پیرې تللی دی. نو هغه راوباسو دلته دا سم اپ اماونټ دی دلته دا هم راوستی شو او که فرض که دا دې زه لرکم او زه وایم چې یاره د دې کس د نوم د حساب موږ سره راشي چې په دې ریجن کې دا څومره ویزټس کړي دي په دې ټول کال کې یا دا منت به زه دلته راولم او دا به زه سلیکټ کړم آل او دلته به سیل پرسن به زه دلته راولم. دا اوس ما ته وایي چې لکه دا کس دومره پیره دا کاونټ کو. ما تاسو ته ووایي چې د دې ویلیوز چې موږ په دې کې ډیسیمل د حسابه د دې سمري راوباسو دا به اټومیټیکلي سم ته ځي. خو دلته اوس ما د سیل پرسن نوم دلته را ډریک کړو نو دا سیل پرسن اوس کاونټ کوي. دا به اټومیټیکلي ځي په دې ریجن کې دغه سیل پرسن به ګوري رو وایز او په کالم کې به د دې کاونټ حساب سره راځي چې دا څومره پیرې په دې ډیټا کې کاونټ شوی دی. د دې نه موږ دا سمري راوباسلی شو چې یاره دا عامل نومیده که په دې ایسټ ریجن کې 24 پیرې په ټول کال کې تللی دی. اوس که زه ویم چې یاره د دې منت وایز حساب ماله راوځي نو منت وایز حساب یې هم راوباسلی شو، ډیټ وایز هم راوباسلی شو. نو ډیټ وایز حساب سره چې زه فرض که په دې کې منت دلته ډرای کړم نو او د دې ایسټ لرکم دا ریجن دا اوس منت وایز حساب سره ما راکوي او منت کې ما سره د ډیټ وایز حساب هم راکوي. چېرې دی په دې 4 جنوري کې دی په جنوري په حساب سره دا راغلی. اوس چې دا ډیټ لرکم صرف دا دغه کم دی ما ته وایي چې یاره دا امیر یا دا نور چې کوم کسان دي دوی په دې دومره ویزټس کړي دي په دې میاشت کې او دا ویزټ چې دس کړي دي نو دا دې کې بیا څومره سیل ده کړی دی ټوټل اماونټ چې دلته زه ډرای کړم نو په جنوري کې دا شپږ ویزټ کړي او دومره خرڅ یې کړی دی. دغه شان په فروری کې 15 ویزټس کړي او دومره خرڅ یې کړی دی. نو دغه شان زه که فرض که دا نه ډرای کړم نو اول به بیا څه اماونټ راشي او ویزټس په ورپسې بیا وروسته راشي یا اکاونټ په فارموله به وروسته راشي. دغه شان دا یو سمري جوړېږي. اوس که زه وایم چې یاره دا منت لاندې کړم او دا سیل پرسن حساب سره بره کړم نو بیا به دا سیل بره راشي او منت به لاندې راشي.
دا یو څو طریقې وې چې دې باره کې ما تاسو ته یو وړوکې غوندې ویډیو جوړه کړه. ما چې دې نه تاسو سره څه زده کړئ چې دا پایوټ ټیبل څنګه استعمالیږي او د دې استعمال څنګه یې. دې کې به اوس یو څو فنکشن نور هم دي، د هغې به هم خبرې وکړو چې لکه سب ټوټل په دې کې څنګه راځي، ټوټل څنګه راځي، سمري یا په دې کې دا نور آپشن چې کوم دي په هغې حساب سره به هم لږې ډېرې خبرې وکړو. اوس سپوز ویم چې یاره دا یو ډیټا راغلی ده، نو د دې دا هیډینګ زه بدلوم. دا سمه په اماونټ دلته اوس دا هیډینګ د دې ستا رو هیډینګ چې دا چې کوم کالم هیډینګ چې کوم دي که نه دا ستا سیل پرسنټ دلته تاسو لیکلی هم شئ. سمپلي دلته به راشئ او په دې کې به ډایرکټ لیکل وکړئ چې دا منث به راشي. منث مو ولیکلو، دلته دې کې دا میسج ماته راغلی، ماته وایي چې دا already exist دی. زه به بیا په دې کې لږ ماینر چینجز کوم، یو سټاپ پرپسې لګوم، دا به اوس دا ایکسپټ کړي. دغه شان په دې کې به زه سټاپ نیم ولیکم یا سیل پرسن، او دا چې زه سلیکټ کړم او ډبل کلیک کړم دا به اتوماتیکلی ریډیاسي به خپله. ها اوس که تاسو دې ته وګورئ دا منث وایز او سټاپ وایز سمري جوړه شوه. په دې کې دا ګرینډ ټوټل دي، دا ستا کالم وایز راځي او دا ستا رو وایز راځي. یا فرض کړه دې دا سټایل تاسو بدلوئ، نو په دې کې زه لګیا یم، تاسو دا وګورئ چې دلته ما سلیکټ کړی، نو دا پایوټ ټیبل انالایز او ډیزاین ټیب کولی شي، او چې د دې علاوه زه دلته کلیک کړم نو دا هایډ شي. نو مطلب دا د دې پایوټ ټیبل پراپرټیز دي. دې ته به لاړ شو، دا یو مختصر د دې جایزه والو دا څنګه استعمالیږي. پایوټ ټیبل ته چې زه لاړ شم نو دې کې ماته دا آپشن راکوي، یو دا ریفرش آپشن دی. تاسو چې کله هم په ډیټا کې د دې دا پایوټ ټیبل و دې سره لینک شو، په دې کې زه څه چینجز وکړم، نو دا پایوټ ټیبل به تر هغې پورې هغه چینجز نه راځي تر څو پورې چې ما دلته دا ریفرش کړی نه وي. دا به کلیک کړی یم باندې، دا ریفرش شوی نه وي، دا به کار نه کوي. ریفرش آل یا ریفرش، تاسو به دا ضرور ریفرش کوئ چې تاسو دلته څه کار وکړئ. فار ایگزامپل زه په دې کې لږ چینجز کوم، دا ما 25 کو، دا 50 کو، دا 30 مې کو، دا ماینر چینجز ما وکړل. اوس په دې کې سمري هغه سیم ده، خو چې ما رایټ کلیک او ریفرش مې کو، دا هغه د چینجز پکې راغلی. نو دا خبره هم پکې نوټ کړئ چې دا به ضرور ریفرش کوئ چې تاسو په ډیټا کې څه چینجز وکړئ. نو هغه د رایټ کلیک ریفرش دې حساب سره ریفرش کېږي، او که تاسو دلته راشئ او دا ووښئ نو هم ریفرش کېږي. بیا دې سره خواته دا ډیټا سورسینګ دی، چینج ډیټا سورس خو فلحال دا اتوماتیک سلیکټ دی، لکه دا سورس چې کوم دی دا اتوماتیک دی. خو فرض که په دې کې زه کالم ایډ کړم، یا دا زه لږ دلته ایکسپلین کوم، یا دلته لکه سیوا کوم، نو زه به بیا سمپلی دلته راشم او په دې کې به زه د چینج ډیټا سورس ته به لاړ شم. نو دا څنګه دا سلیکشن شوی د هماغه حساب سره به سلیکشن سیوا کړم، یا به رو کالم وایز یا روز وایز چې څنګه زما ټیبل وي، ډیټا انټري ټیبل وي، هغه حساب سره به دا کړم، اوکې به پریس کړم. فلحال دا سیم ایز اټ از ما پرېښودو. دا دوه آپشن هم پکې وشو. اوس په دې ډیزاین ته به لاړ شو. خو په دې کې نور آپشنز هم دي. په دې کې ته پایوټ چارټ هم جوړولی شي. دلته تا سلیکټ کړی دی، دلته زه راځم کلیک کوم او د دې زه یو چارټ جوړوم فار ایگزامپل. نو دا یو چارټ هم سمپل کلیک کړم، چارټ هم جوړ شي. د دې د چارټ هم باندې به هم زه یو ویډیو جوړوم چې عام چارټ او پایوټ چارټ کې څه فرق وي. نو په دې کې هم دا د دې سره لینک شوي، او چې په دې کې زه څه چینجز کوم، تاسو دا نوټ کړئ. فرض که زه د یو کس چینجز وکړم نو په دې باندې هم اپلای شي، یا زه دا ټول سلیکټ کړم، سلیکټ آل کړم، نو هغه ټیبل به هم سلیکټ شي. دا یو پوینټ هم پکې نوټ کړئ چې د دې ټیبل هم اتوماتیکلي راغلی. یا فرض که زه دلته فلټر لګوم، مارچ صرف
راوباسم نو مارچ حساب سره به د دې ون پروډکټ او غیر راشي را ټیبل هم ورسره چینج شي. صحیح شو. نو اوس دا پکې دویم اپشن په دې کې استعمال شو چې دې کې مونږه ټیبل او دا چارټ هم جوړولی شو. او اوس په دې ډیزاین ته لاړ شو چې دې ډیزاین ټیب کې څه دي. ډیزاین ټیب کې دا دی چې دا ستا د سټایل چې کوم دی د پیوټ ټیبل دا سټایل یا کلر دا د حساب سره بدلې دا تاسو چینج کولی شئ او ډېر په اسانه چینج کېږي. نو چې کوم کلر ستاسو خوښي کوم ډیزاین ستاسو خوښي پیوټ ټیبل به اتوماتیک دا چینج شي. نو دا هم یو فلیکسیبل حساب سره دا کار کوي. دا څنګه چې ما تاسو ته وویل چې فایده دا ده چې دا فلیکسیبل دي چې دې کې تاسو څنګه چینجز کول غواړئ هغه چینجز په دې کې وشي او په ټول اپلای شي. نو چې کوم تاسو ته ښه ښکاري هغه حساب سره خپل ټیبل پرېږدئ. اوس فرض کړه ما دا خوښ شو دا د حساب سره ډیزاین شو. اوس دې نه مخکې به راشو نو دې کې اوس تاسو ته وایي چې دا کم چک شوي دي نو دا روز او هیډر دا اوس روز هیډ شو دا دې روز شو دې کالم شو دا هیډر دی او دا کالم دی. دا وګوره کالم هایلایټ شو. نو دې حساب سره چینجز کولی شئ. دغه شان د دې کلر هم زه چینج کولی شم یا د دې سټایل فرض که دا ټیبل زما خوښ دی یا دې روز راشي یا د دې کالم کې وګوره لاین جوړ شو. نو دې حساب سره دې دغه هم کېږي. اوس دا بلینک ورو تاسو پکې دغه کوئ نو انسرټ بلینک کولی شئ او بیا هغې ډیټا کې راغلی. دغه شان اوس په زه ولاړ شم او په دې کې اوس لکه دا راپورټ لی آوټ دی دا هم پکې یو ډېر اهم دغه دی چې تاسو سره زه ډسکس کړم. په دې کې بای ډیفالټ دا د کمپیکټ پام کې راځي. فرض که زه په دې آوټلاین پام کې راولم چې دا زه کلیک کړم دا آوټلاین پام کې راشي. سیر په ګوره آوټلاین پام مطلب دا دی چې لکه دلته زه فرض که راپورټ زه په کمپیکټ پام کې راولم نو ما دې ته تاسو وګورئ ما چې کوم لیکل دې کې کړو هغه کمپیکټ پام کې دا یو خو دا داسې وړوکی ځای ونیولو بل چې کوم لیکل ما دې د هیډینګ له ورکړو هغه پکې راغلي. خو چې دا آوټلاین پام ته واړوم نو هغه بیا دا ټیبل هیډینګ راواړئ. دا ګوره ټیبل هیډینګ راواړول ښه دا بله د دې دغه شو. بیا په دې کې یو بل پام دی دته ټیبولر پام وایي. ځای کې سلیکټ کړم خو هغې لپاره دا چې یو لیست زه جوړوم نو بیا ټیبولر پام به کې راولم. بس څنګه جوړېږي هغې ته به لږ دغه وکړو. فلحال به دا چارټ پسې زه ډیلیټ کړم او زه به راشم چې زه به وګورم چې رایټ کلیک او شو فیلډز دلته په دې منت وایز به زه راشم په دې کې به پروډکټ نیم ورکړم یا به ریجن ورکړم. صحیح شو. نو اوس وګوره په دې کې ریجن حساب هم راغلی چې دا زه کلیک کړم که نه نو ما ته ریجن حساب هم راغلی دا دی او د هغې ټوټل هم راغله. داسې حساب سره دا اوس ټیبولر پام کوه. ټیبولر پام دا چې لکه دا په دې کالم کې صرف موږ ته منت وښودو او سیکنډ کې ریجن جوړ کړو هغې حساب سره د هغې نور کالم یې په خپله جوړې شوې. اوس که فرض که ټیبولر پام کې هم دا ډیټا زه نه غواړم نو زه به لاړ شم او دا لیاوټ کې به زه آوټلاین ته لاړ شم. وګوره دا اوس بله د دې چې کوم دی د دې ریجن حساب سره بله ټوټل راغلی او دغه شان فروری کې چا څومره سیل کړی د هغې حساب سره د دې فروری بله سمري راغله. په فرض که زه د ګرینډ ټوټل لاندې راوستل غواړم نو دا به زه سلیکټ کړم او ښه دې کې بل آپشن هم دی چې دا ټیبولر پام ته زه واړوم او په دې کې بعضې څیزونه ریپیټ شوي لکه دا اوس ریپیټینګ کې نه ښایي. دا جنوري کې یو دغه کې ښودلی دی داسې فروری یو دغه کې ښودلی
نو چې زه فرض که دا ریپیټ کول غواړم چې فرض که دا ریپیټ شي نو ریپیټ آل لیبلز په زه راولم که دا اوس ریپیټ شو دغه شان دا پلس د شان چې زه ووایم نو دې سره به دا ټول ډیټا ما سره دا ټول ایرلی حساب سره سلیکټ شي او که زه فرض که ریجن نه غواړم او سیل پرسن حساب سره غواړم نو دغه شان به بیا پروډکټ شو سیل پرسن شو دا ریجن به ترې لر کړمه دې حساب سره به سیل پرسن یا پروډکټ نیم به پکې واچوم نو بیا پروډکټ نیم حساب سره ټول سروس زه ته اوس فرض که دا ریپیټ آپشن لر کوم نو چې دا زه سلیکټ کړم او ریپیټ هر دی دا ټیک شو ډونټ ریپیټ نو دا دی ریپیټ دغه د دې چې پیله کوم هیډینګ دی د رو هغه ریپیټ کیږي بیا نه دا د دې دویم آپشن شو دریم دا ګرینډ ټوټلز دي ګرینډ ټوټلز په دې کې دوه قسمه اوس راځي یو دلته راځي کالم وایز حساب سره هم راځي او د رو وایز حساب سره هم راځي زه دا نه کتل غواړم نو آپ کوم د رو او کالم نه دا زه آپ کوم نو صرف دا جنوري ټوټل به راځي سب ټوټل به راځي بیا دې کې بیا موږ ګورو او چې آن یې کم د روز او کالم کې بیا دا دواړه دا هم آن شي دا بل به آن شي نو چې فرض که دا زه آپ ساتل غواړم دا آپ شو دا آن شو دغه شان صرف په یو کې په دا خو دواړه دي که نه په روز او کالم دواړو کې دي چې زه یو کې آن کوم یا یو کې آپ کوم نو هغه حساب سره به څه کوم دا یو کې شو او چې کله آپ کوم کالم وایز شو روز وایز آپ شو او چې دلته آن کوم نو روز وایز آن شو کالم وایز آپ شو ها دا آپشن زه پکې وشو اوس چې دی کې زه فرض که دا آن کم دا ټول دواړو کې او زویم چې یاره دا سب ټوټل دی دا ډونټ شو سب ټوټل کم نو دا اوس وګوره سب ټوټل جنوري سمري چې کومه جوړه کړې وه دا به زه لکه د سیل پروډکټ نیم په حساب سره به لرې کړم او زه به ریجن حساب سره دا راولم نو ښه دا اوس سب ټوټل ما ته نه ښیي خو چې دا زه کلیک کړم نو سب ټوټل به بیا ما ته شو کړي ګوره شو آل سب ټوټل ایټ باټم آف د ګروپ چې دا کلیک کړم ته باټم حساب سره به راشي او چې نه باټم حساب سره نه راولم په پر حساب سره راولم بیا پر راځي فلحال دا باټم کې ما وساتلم دا د دې یو څو فنکشن چې ډېر ایزي دي او ودین سیکنډ پایوټ ټیبل په دې کې یوز کېږي نو امید لرم چې تاسو په دې نه څه نه څه زده کړي دا ویډیو لینتي شوه په دې کې معذرت غواړم خو په دې کې آپشن ډېر وو اوس هم ما کوشش وکړو چې کم کامن آپشن دی په هغې کې ما ډسکس کړو نو مزید مخکې ویډیوز کې به د دې نور آپشنز هم ډسکس کړو چې په هغې کې په دې کې فارموله څنګه لیکي دې کې به دا پیډ سیټینګ څنګه کېږي کلکولیټډ پیډ به پکې څنګه جوړېږي یا خو دې کې نور آپشن چې کوم دي په هغې باندې هم بحث کوو یا سلایسر ټایم لاین په دې باندې به هم نیکسټ ویډیو کې بحث کېږي خو د ویډیو چې سیوا شوه دا بیا خلک بور کوي نو ما ډېر په شارټ سرکل کې تاسو ته وښودو چې پایوټ ټیبل څه کېږي فلحال تاسو دا زده کړو په دې باندې ایکسرسایز وکړئ او دا کامن څیزونه دي چې په دې کې استعمالېږي خو بیا په دې کې فرض که نور ایډوانس ځای نو بیا دا کلکولیټډ پیډ شو یا دا نور آپشن شو دا پکې بیا استعمالېږي خو فلحال دا کم چې ما تاسو ته د دې ایکسرسایز وښودو پایوټ ټیبل ټول دا دی بس دا سمري جوړېږي او په دې کې وداوټ اني فارموله تاسو ډېر په ایزي او په ودین سیکنډ کې تاسو د دې استعمال کولی شئ امید لرم چې تاسو په دې نه زده کړه کړي او زما په دې کې څه غلطي شوي هغې معذرت درنه غواړم او خپل سجیکشن خپل کمنټس پکې کولی شئ څه قسمه کوسچن زه به کوشش کوم چې د هغې انسر درکړم او که چینل مو خوښ شوي یا دا ویډیو مو خوښ شوي نو سبسکرایب یې کړئ لایک یې ضرور کړئ او په امان الله الله حافظ